دا حدیث کې د وفد عبدالقیس ولا خبره بیان شوی د سیاره دا چوب وسه طریقې سره روغلو. وفد ټکا د وافد جمع ده. وفد جمع ده مفرد شرزي وافد. وافد رتلونکي سړي تل شي. انت وافد انت رتلونکي رهنما ته یل شي. وفد ټولګي تل شي کوم ساړای رسي ریفرندم وتل شي. ریفرندم کم جماعت چې لکه دی ملکونو نه بل زی تستهی کنه کسون کله کله سفیر سره هغه ته وفد نیل شری. وفد راغله د روډو کې کله کله یي وفد راغله ده نه. دا پیغمبر سنت وفد په شکل کې راغلی ځکه تل شو وفد عبدالقیس. دغه خلکو ته عبدالقیس نیل شو. دغه خاندان ته د کوم علاقې کې وسیدلو؟ بحرین. بحرین علاقې کې وسیدلو. حیسر لیکل شي بحرین. ایمو خالو ته بیرین نه نن سبا څنګه ټکی یا د ایمو خال بیرینګ ای ګوډي ولا بیرینګ کا بحرین غلط په ټکی ما یو بیرین نه ده حقنه بحرین ده. بحرین او تل شي بحرین. د بحرین علاقې کې دا خالو سیدل ای دوله کوم مشر نکو کنه جد امجد یا بس جد واخه اغه نما عبدالقیس وا نو دا ټول خاندان مغه باندې مشهور شول عبدالقیس ولا خلک. پیر بابا والا خلق خالدی کیای کنه نظام بابا خاندان پیران خونزادگان خپل باندې د ټول خونزادگان نه دي. خونزادگان خو دې ډیر شي تعلیمي کړي کنه خوان د زاده دي تعلیم یافته سړي زوای زاده زوی تل شي صرف پلوري تعلیم کړو نور په نه پیږي شونه باندې نه شي. عبدالقیس دی واجن ټول بیا مشهور شو دی باندې صحیح ده. خاوس یې صدقه عبدالقیس قبیله ولا یو سړی او تاجر او تجارت کولو. دی هغه نامه منقذ بن حیان غاټ کوب سره لیکل شي زول د بیا ورکی منقذ بن حیان حی سره بیا ټچ لیکل شي منقذ بن حیان. دا یو تاجر و د بحرین علاقې نه راغلو مدینه ته تجارت په نیت باندې تجارت وکړو غاټي ماټي وکولار بار وسی تجارت ته یې ساز مدینه کې دا یو ځای کې نو سول کا سړی لارې باندې کله کې نه روډ باندې کې نه اچي تا نو سیوري خوته اس پیغمبر علی السلام په تیر شو. پیغمبر علی السلام سره ملو شو. پیغمبر سره خبر یو کې څنګه یې برابرۍ پښتو کې باز سیل شي کې په حال او کې فسیاتک من عین جهت چرته نه راغلی وکيف حال ابيكم غیر پلار مسنګ دي نیکو غیر خاندان ولا خلق مسنګ دي کیف اسرتکم نشه د خبر سره وکړي. نو دا سړی ډېر متاثر شو چې مسله دا ډېر ښه کس نه و مړه ما تپوس یې وکړل. د اجنبي خلکو ته تپوسونه نه کوي چې د څه کوي خپل کار کوه. پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړلو چېرې تاسو نیکونه څنګه دي پلارونو وغیره خاندانو له خلک مو څنګه دي نه دا ونه متاثره شول. بیا پیغمبر علیه السلام تپوس کول نه بعد ته دعوت تبلیغ وکړلو. دعوت ولا ورکو چې اسلام راوړه کلمات طیبه وایي. دی به کلمات طیبه ولا غنه بعد مونږ طریقه ورزده کا ودس طریقه هغه نه بعد دا سړی څه د منقذ بن حیان خپل بحرین علاقې ته راغللو واپس. ایدی ایوا خزه و آغا دی منذر بن عیاض لورو منذر بن عائز. اوس د دویم ټکه د سره لیکي منذر زال سره لیکل شي منذر بن عائض عین سره لیک ولیک بیا حمزه یی کې لیکل شي مانس کې بیا زال ولیک منذر بن عائض زال سره لیکل شي. دا منقذ بن حیان څه ده؟ دا د منذر بن عائض داماد و داماد ته چی شنل شي پښتو کې زوم او زوم ایدی ولا لور سره دی وکاله المنځ دا سکور کې کول د لور بي وتاریانو خصصدا څنګه راغله مدینه نه راغله حالات بدل شي دي نوې نوې سټایلونه شروع کړي لکه مو خالص دی. هیڅ خپل پلور ته خبري وا خیالي سیر د چال په شو د سړی باندې راغله د سیالات دي. او دغه منقذ بن حیان ته پیغمبر علیه السلام یو چټی لیکلی و رساله کې لیکلی کوم مشران دی کبیره دی سلام کلام یو ته لیکلو خیر خیریت لیکلو سره سره د اسلام ول دعوت یا ور کړو ستوس اسلام وروړی څ کله دا خبر شونه منذر بن عیس منقذ بن حیان خود د سیالات ته نو سره خبره کې څه چل راغلی د سیده سی کې غل سیر مخازي دعوت قبول کړلو اغه نه لو پرچای رو خل بیٹولې قبیله اسلام وروړلو. بیا دا کسون راغلی وی پیری کې یوزل دو وفد راغلو 15 هجری کې علما فرمایي یش بیگم کې بلې پرې کې انا هجری کې دا دوا ور دا وفد راغلو صحیح ده. یوه پرې کې کسون کامو بلې پرې کې څلويخ کسون وو دوا ور دا وفد راغلو مدینه ته.
او دو کې د کوم منذر بن عایس د دادی دو ولا بیا مشر وسید دا کسانو سره راغله او د ته خلکو به اشج یلو اشج اخستړی تل شي سار کې زخم ولګي کونی سره ولګي یټ سره تبې سره د سار د زخمی شي چټور کې جوړ شي د سړی ته شنل سره به کې الاشج یا مخ کې زخمی شول لور سره چاړي سره ولګي د تبې سره چټور کې جوړ شي دی تل شي اشج تو سو قدرت کې بیا لیکنه شج پیراسی سار کې زخم ولګيږي اشاجت او شاج کوم زخم تل شي سار مخ کې ولګيږي یڅ کله دا کسون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته روغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د نور کسون په منډي منډي رانو وتلو خدای منذر صدا دا زر نه روغلو بلکې شوا کو خې طریقې سره جامع بدل کې غسل وغیرہ ولم بيدو بیا پاروم سره روغلو وخي و طرف ته خو تړلو د وخ نه کاته ماته رکو زوا سیټ ته لدونه کې دوا پیغمبر علیه السلام دا طریقه ډیره خاصه شول تاسو یو نو کوڅه تو کې د کومه دتونه دي کنه دا متوخه سړي مسیدوره دتونه دي دا خو دی الله رسول ته ډیر خوختي منذرونه تاسو کوڅه دي خدای رسوله د کومې ته خبرې کوي کنه چې د دوا دتونه مو کې راکېږي دا عادتونه مو کې خدای پاک پیدا کړی کدا مو د سيزون کې وروستلی په مهنت باندې هغه تل څنګه د تو کې خدای په قدرتي در کړی یو در کې دا حلم بردباری در کې دا چیشا حلم بردباری हर कौर सोच समझ कर करना हर काम सोच समझ कर करना दिल शे अलना अतो सदा कौर در کې دا ډېر ښه بهتر شاید سهار کور په ساړې سینې سره کوي ساړو د موغو سره او دنیا کې دا خبره یاد واسطه چې کوم سړی کې درې صفاته پیدا شو دا کامیابیږي نمبر 1 ټنډا دل نمبر 2 ټنډې دماغ نمبر 3 ټنډې اراده دا معنی ده چې بالکل اراده دې ور ټنډ شي مطلب دا چې کوم کور کې ټنډې دماغ سره کوا جذبې سره غصې سره په بیړی سره کور ما کو ځکه کوم کور بیړی سره وسی جذبې سره وسی یا غصې سره وسی هغه ګډوډيږي نو ټنډې دماغ سره ټنډې دل سره سکور کوي هغه خیزه که زړه د تر تانګ شي به خوان نه کوي لیکن کیا کنه زړه د تر تانګ شي به سړی نه لیکن خروف لیکل شي ار شاکا په جوش جذبې سره کوا خپو ټنډه دل سره کوا نه دي ته ویل سره تار کور کوي کنه ډیر په غسره کوي سوچ سمج سره کوي د سوچ سمج د شاید کوم سړی کې دارو لغه سره مغرض نه بس کمیابی دی ولا شروع ولا ورور 1 2 3 خيجي پوسه بیا ځکه چې دو بیړی کې نه واتلو بلکې هر شی سمبول کړلو د څکلا کور کوي اواله نشای سمبلوایو د زنه خلکو واده شي کنه یا دعوات شي کنه اواله نه خدمات د لپاره کسو نه مقرر کړي एकदम روټه شروع کړه لاګیا شي چوک بیت شي کې منډي وای ګلسونه نه پیدا کیږي چوک منډي ته لای نشته دا مسګه پښه په شروع کړي تاسو طریقه ناز د ژوند کې طریقې زدا کار شي خپل طریقې دي اندی تل حلم والانا اتیل شي تدبیر کول ارچشتا والا کسون مقرر کسي تبدری کسون مقرر یې مثال دې زدا ودار دې نه خودسي نه د زنه کسون به خودسي کې داسې جګ ته درواله ډایرک مجمع ته منډه کې ویني منډه کې زونه تکړه جوړ کړي پتی خانه صحیح په ځای باندې و درې غټل نظام ګډوډای دي نه بس ته مجمع نه لته مجمع نه ما خو زی غزا کدا شي ته پرې دوله بل سره به توله تر منډه کوي خوندې کې نظام ګډوډ شي کنه خپل کور ما پرېګه خپل کور صحیح کوا یو سړی د دروازه توريږي چې هغه توای چې دینه بیا ونه خوسي کې کس اخیره پرې کته په خوسي دوشي کور خراب تا هر سړی بور کې لوس وایي بیا نو کوم کور نه ته ویل شاګي به شکه تقسیم کوي سره دا کور بدی طرح کې سره کې د ټیم بني وکيږي او دا سړی بدی کور نه خوسيږي بیا هیڅ کله شای نه خرابېګار ځکه کې به شکه کې مشهور وي چې دا سړی په نظامت طریقې بني پیږي انداز باندې کله لاګیا شي بغه شروع کړی دی یو طرف نه منډه د طریقه د اسلام د نزد کې خلکو ته اسلام دیار سړی نه ناظم جوړي سه ناظم صاحب جوړ شه ویلې سار شی به نظام چلای کنه اولاد د څنګه تربیت کایت ځون به څنګه تربیت کی څنګه طریقې سره کارونه چلای اے سټی می خوان دویر کړلون د بال په خیدا اوسه طریقه دار ټیم باس نه ټیم مقرره کسانه باجی زدا کور کوم ته باجی دا شایلند دوله مثلا یو ولز باجی ته بنه پرې غیګ به دولز باجی سمال خوب کو ترتیب سره شای خدي به د ژوند نه خرابېږي کنه نن دا نه باجی روټي په خا کړی د بل ز دولز باجی په خا کړی پور ولاته غوسه شي وو زم څه تماشې شروع کړی دي نه دغه سړی کې ډېر کمال ورکیو پیغمبر سند زکه خواخ شولو سوګره ته څومره ترتیب سره د شون کې د ولکوس د گاډي واډي کات یې خي ودازي سمونه د گاډي واډي خي به ترتیب نه لاګي ته
همداسې چې کور ته دې راغلی یو تلګۍ داسې پرته ده بله تلګۍ د وزې پرته ده ټول د وزې پروته او بشترې د ګاډې واډې پرتې دي او بشترو کې د ګوند زیات جوړ شوي دي خلکو نه کرکه راځي هغه نه علاوه ګاډ واډ پرتو کې وزې پرتې او خطونه یې وزې پرته ده دې ته انسانیت او ترتیب نه نشیل اسلام موږ ته ډیسپلن را زده کوي نظام زده کوي ډیسپلن څه د ملک به څنګه چلای ملک د چلول څه ګاب خبره ده کور به څنګه چلای د ترتیب به څنګه چلای کوم شي کې ترتیب رو شایخه لاګي دا چې د چاپلو بسلو یو بل باندې یو بسلې کما کلونو دا باد لاګي کنه لاګي حال به چیرې وضو ته دوی فرق نشته ځکه چې وضعیت ترتیب کې نه سملی سره کې کور کې کټونه چولي وځي کې ورشته بلې بل ذکر شنه ترتیب سره کټونه واچا ترتیب سره چاپلو بوسه انا چې ترتیب سره لوخي کې غدای ساتي بنه ارشه په ترتیب سره کې غدای ګاډ ورډ ما ورولې د ست طریقه شوله یو سړی د ځون د دیندار نه زړه دیندار د نفلونه کوي تلې داسې پرتا د نه کامکل بچی ته لکه د دین صرف نفلونه غني ورخه لوا دین دي ته نشیل سامون سیده کې غدا د دین د کامکل شي همدا شی ته بل شاید ترتیب سره کې غدا دي ته دین نه شي دوخنه د کنه یو صندوق د دازې وریا خپل د لیاره کې خدای زنه خالصي کور کې کینی سر ګمنځي به شکینی ورکی د تور کینی کور در باندې رنگ نشه اوس ورکی چې شته کینی خو چې ترتیب سره سیټ دا کینه خلکو د لیار باندې کړی در لغونه خالشه خنوس چې شته لیاري کې امدا شته کلوس کې کینی لیار به بند کړی نور کاسونو ته لیار خپل پرېګا د مانس کې وبسل بسون وي ارچې کې به شی طریقه والو نه جوړي نه اسلام ته دا خبر رزده کړی د څه ترتیب د بيدینۍ ونه غني دین کې ترتیب ساتل دا دین دا په دنیا کارونو کې ترتیب سره چلیدل دا دین دا ارشه په ترتیب سره کول دا دین دا کچېره د سیمونه کړل پوه شست دین نه ډیر نه خبر ځکه ته صرف دین چې شګانی بس صرف څونه فلونه همدا شته بس سوري شکی ذکر فکر واکې دي ته دین نه دین خڅلر رښګنټي کې د سوره کارونه کې دي ټولو کې دین شامل ده یو سړی د کنه کریګار د الله دوه خبر ډیر خینه دي رندا څه د وسره شون سیرل میرل شي ته خزه وي تکي کې پراته د بل شي بل تکي کې پروت جواب خبر چې زړه بده شینه کې سبې در باندې اړو کې سلام موسمون راټول کا سړی به سوز دي سره چې شو کور دا بوت شو خور شو پټیم کې غدا سره کې امدا شته لوړه کنه بس تینه کې دونه رو بسلو یوځي کې خبل بلاخ لون دی اخه بلې پټي کې خې په ساتي باندې خو سبې راوځي خو د نیمه غنټه خو د ندی کې لاګي کنه د ویډیو ستري کې منازده طریقې زده کې کنه کوم شاید وایلو ما بیا دوباره مازی کې غدا بیا د تکلیف نه ټیم به د خرج کیږي نه ټیم به د سره بچت وي ارچ کې بنده طریقه کوي بس ختمه مخته وعن عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنه قال عباده بن صامت سی ابن د حدیث ته عباده نشیل عباده د ټکد عباده هم نه ده امام بخاری ولا یو استاد د غزي کې بیا عباده ټکیل شیخ غزي کې عین بن زبر ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا سیوی چې پیغمبر څنګه خبره په داسې ټیم یو کشي وحوله عصابه من اصحابه پیغمبر څنګه غیر چپیر دي صحابه حضرات یو ټولګای او عصابه عصب تل شي عصب پټي تل شي په ځومنه پټي وټړي زخم سره مضبوط شي کنه کلاک شي انداسه د عصابه جمود تل شي د جمود د ټولګای سي دي کې تاکا ډيري دوه کسونه باندې خبره تلای شي خو څه کله ډیر شي په نشر ته یو سپایده تړول شي اوس د جامه سپیره وزي واته به تړول شي لاري کې به ونه خپل سیډو وای نو عصابه تزکه عصابه شي دي کې مضبوطی ورکیوي چې په صحابه حضراتونو نو سو ګر چا پیغمبر سمتی چې بایعونی ما سره بیت وکي علی پدی خبره باندې ان لا تشرکو بالله شیئا س الله سره شرک نه کوي دویمه خبر ولا تسرکو غلیب نه کوي تسرکو د تسرکو د باب زربان رسي تسرکو و اي يسرق فقد سرق كله من قبل يسرق رسي ولا تزنوا بدکری ما کوي زنا ولا تقتل اولادکم بچی ما مړوي ما قتلوي ولا تقتل ببهتان او چوب باندې درویغه خبره مو ورتاړي بهتان دي خبره تیر سره ورکینی ورتاړي ور باندې وچ پوچا تفترونه بین ایدیکم ارجلکم خپل سونو مخې توکي تفترونه درویغ را جوړ کوي بین ایدیکم ارجلکم د لوس خپازه کې استعمالي مطالس بین ذاتکم یمن قبل انفسکم لاندې وسره لیکلي کنه من قبل انفسکم څو ځونه نه خبر ور باندې راوتړي ولا تعصوا بمعروف پني کې خبره کې انکار ما کوي نفرمانی ما کوي بیا مخته پیغمبر سم چې دا ګومي خبره متسو خیاله پمن وفا منکم کوم سړي دا خبره پورا کړله وفا وکړه غدری و نه کړله فاجره على الله تعالی اجر بیا الله باندې ومن اصاب من ذلك شيئا کوي سړی د ګنو کوي وکړلو هغه ته خدای په طرف نه سزا ملو شو ومن اصاب من ذلك شيئا
څه سزا ته ملو شي دا کور وکړلو یا دا منت سومن اسواب من ذلک شین کوم سړی په دغه ګناونو کې کومه ګناه وکړه مثلا غلا وکړه ډکا وکړه زنا وکړه یا بهتان وکړه خسیوات شرک نه ځکه شرک نه مبکی کنه خدا ګناونو کې کومه ګناه وکړه بس فعوقب به په دنیا کې وته سزا ملو شو الله طرف نه مثلا یو سړی د داسې کې شک او غیبت کول یک د مرا پریا وتلو لاري کې خوښ شولوزي سره دا ګناه مبکی کنه مبکی کی ځنه علماء فهو کفاره له د دې لپاره کفاره شو کفاره ډنګون کې تیل شي تاسو سره کله پنسل باندې لیکانو کې ډنګون کا د سره ده ډنګيږي سره شون د شته د کوم سازو ته خدای طرف نه چملو شي دوه شه د ګونو ډنګي ختمي ومن اصاب من ذلك شيء کوم سړی دا کی وا ګونو وکړه لا ثواب کولی تیل شي ور رسیدو ثم ستره الله عليه خدای په قرباني دنیا کې پردا واچول رمن نشولو فهو الى الله بس دو الله ته سپرلی د خبره ان شاء عفا عنه که خدای وغوړي مبي کې و ان شاء عاقبه یا به سزا ورکی فبايعناه على ذلك چې موږ پیغمبر اسلام سره په دې خبره بیعت وکړو متفقون علی او ځکه تاسو دا خبره وګورئ پیغمبر اسلام ټولګي ته چې شرک ونه کې شرک خاصه واځي خبره بل څه غلاونه کې غلا چې شتل شي څه محفوظ زین شکی غلاوه کې لاس دراهم یا لاس دراهم برابر 100 روپۍ نن سبا جوړیږي ماغه غلا کې یا لک شي غلا کې دور کې رسیدا مانه د چاکلیټ غلا نه کې به غلا کې رسی کنه رسی هر شغله کې رسی یا هم د شته د دکانو ولا سامانونو د ځنه خاصي سي کنه بیا چې شکی بکر کې لاس ورنږدې کې لاغونه به سامانونه راخستې پینونو منو اړ شي خډر خن نه کول شي بس نه ځون سره بټوا دا ورچا غری ته پاتا نه وي بلکې شته ولا تک تو اولاد کوم بچی ما مړوي بچی څوک مړی غټه مړوي مخکې مړول ځنه خال کې وسا مړی کله کله دې ځکه مړ کی بچای ساغوي چې دې واجب نه چې کو واست به د مړ او زون ته رزق نشو ګټه نو زبیل اوس دي ته ګټه مخکې زمانه کې ځنه خلکو انداز سوچ جاهلیت زمانه کې سمو خپل اخیټه نشو ستل ځون رزقیات جوړ کړو نو زبیل رزق دوی کړی وي رزق خلایر کوي یا ځنه خلکو شکل لونی خخول ژوندې یا به مړکوالې څه طریقې سره سره دا سبب سره واده وکي نکاح وکي د محمود پر ډیره بیزتی خبر درو بیوقوف شي خپل د کومه خزه د کوم زین استعمالای لکه د کوم زده د بچاره پیدا شاونه رغله کڅ د تویلې به پر دې سره غا شوی ځون د پر دغه جوړی کړي طریقې نه دا شی ته طریقې به جوړوالي به باندې جوړول سره د سبب ول سړي سره نکاح شي د محمود ډیر شرم خبره به د بل ولد ویل تور وستل شرم خبره د کوم زین به روغلو بچای خاصه بس جهالت او دماغ به خپل ځون ډیر خشن جوړول خو نور د پاره بنه پیدلو یو به دا واجوانده شي ته ولا تک تو اولادکم دي کیاره سلکه مثلا بچدنې سړي ځای کړل وچ پوچا یم دا شته چې کوي بچي زر نه پیدا کوي اولاد شوا ده نه نکاح شوا ده شپې کو کوله څه ده ځون منی په باندې لګي بچي استعمال کی شون سری بچي مزر درونه شي ځکه به ځواني خرابېږي غوخم بکام شي خځې ولا وزن بولی شي خوره بشي خروغ بشي خوان به ختم شي نه دا هم دي کې رسی ګونه کبیره ده کدی نیت بنی نه به بل خبره بل داس ولته تو به بهتان مکه بهتان منه داس چې خبره نه ورتاړي بوچ خوچه یو خدای چې خبره ورکی وعده کړل د غیبت یل شي بل داس خبره نه ورکی ور پرې تاړي دل شي بهتان چې تل شي اریانی دل تل شي بهتا سړی اریون شولو زه خبره درمن شو دروته تو کې سړی एकदम اریانی ګوته دی مو غیر غاشي ور باندې باشي بیا مخته سمو پیغمبر سره بیعت وکړل بیعت چې شتل شي بیعت معنا لوس ملو اول یو بیعت اسلام د اسلام وروړي بل د بیعت اسلام غونی لکه چې سره شوا کې صدی خبر بیعت کې چې ګناونه بنا کوي کوي وکړي دل شي بیعت طریقت قبل خبره ده دي چې کایو سره ګنو وکي هغه ګنو دی وجه نه سزا ته ملو شو یا ته حد ملو شو دی بنې دی ګناونه مفکی کا اخرت کې بیا ته سزا مليږي یو مذهب کې ته دوباره سزا مليږي خو ای مسله مذهب کې ته سزا نه مليږي